نن موجود ما مردان سره نږدې میاګلزاره کې د مفتي صاحب سره او د ابراهیم صاحب سره او د سجاد مفتي صاحب سره دلته پلاټینګ کړی دی. یو بهترین ځای دی، په لس جربه ځمکه باندې مشتمل دی. دا چې کوم پلاټینګ دی په مردان کې ډېرې زیاتې سوسایټیانې دي، په مردان کې ډېرې زیاتې ځمکې دي، چونکې د لانجو کونجو ډکې دي. په هغې کې مسلې مسایل د انویسټر ته راځي یا چې څوک خپله سرمایه محفوظوي د هغې ته پکې ډېرې مسلې راځي. انتقال ذمواري ده پکې، د ځای ذمواري ده پکې، انتقال به تاسو ته ملاویږي په سپاټ باندې. دې سره به خبرې کوو د دې د خرڅ په باره کې چې انسټالمنټ څه پوزیشن دی، د نقدو څه پوزیشن دی، او د دې ځای په هکله باندې چې دلته دې سهولیات څه ورکوي په دغه باندې به تپوس کوو. دلته لس جریبه ځمکه اخیستې ده او د دې موږ ډېر زیات چانبین کړی دی. د موقع انتقالات او د هغې مالکان د ټولو سره موږ ملاقاتونه کړي دي. چې کله هم دا سیس چڼ کړو د هغې نه پس موږ دا ځای واخیستو. د هغې وجه دا ده چې کله دا ځمکه موږ اخیسته دا د یو مالک وه، موږ هم دلته واخیسته یو مالک شو، خو چونکې لس جریبه ځمکه ده په دې کې به ډېر زیات خلک راځي. نو د هغې د اساسي د حفاظت دپاره، د هغې د مالیت د محفوظ کېدو دپاره موږ د دې جړ پورې لاړلو، د دې انتقالات مو ټوټل محفوظ کړل. او بیا دې چونکې د مین روډ دا دی د باجان رې دا روډ دی او تقریبا نیم کیلومتر کې د دې نه بازار دی، مردان بازار دی چې ښار دی بالکل. نو دا د هغې دپاره ډېر زبردسته موقع ده، بهتره موقع ده. د دې نه اخوا بیا چې کوم دی دویم روډ دی د شریف آباد، هغه هم تارکولي او پوخ روډ دی. د دې نه د هغې فرنټ سیوا دی. باقي دې له موږ کلاو لارې ورکړي دي 20 فوټ. د دې مین لاره څومره ده؟ 20 فوټ موږ دلته لار وکړه. د عمومي طور موږ دلته وکتل 10-12 فوټ ګلې دي. په دې وجه موږ دا لاره 20 فوټ دلته پرېښودله چې خلکو ته اسانتي او کورونو ته چې کوم دی رسد په اسانه کېږي او ګاډي ماډي کور ته ځي. تاسو له راځه مفتي صاحب تاسو ودرېږئ. ابراهیم صاحب دا راته ووایه دلته چې کوم دا پلاټینګ شوی دی چونکې دې ته دواړو طرفو ته یو کارنر غونډه کې دا پلاټینګ شوی دی. دې طرف ته چې کوم دی میاګلزاره روډ دی او هغه طرف ته چې شریف آباد چې کوم روډ دی هغه دی او په منځ کې دا ځای پروت دی. د دې د پلاټینګ څه پوزیشن دی؟ څونه پلاټینګ په دې کې شوی دی؟ مطلب 7 مرلې 5 مرلې او د خرڅ څه پوزیشن دی؟ دې کې کانال 10 مرلې 7 مرلې پلاټینګ کړی دی. ښه جي. او د دې مفتي صاحب تاسو راته ووایه دلته چې کوم فرض که زه پلاټ هلم 5 مرلې پلاټ زه اخلم، نو ما سره پیسې لږې کمې دي. 5 مرلې پلاټ قیمت فرض که 10 لکه روپۍ دی، زه تاسو له 15 لکه درکوم. نو تاسو هغې کې بیا څه دغه کوئ؟ الحمدلله ستا په شانته یو ورور به یې راشي یا دغه شانته نور داسې ملګري وي. دا خو د هغوی دپاره موږ دغسې دا پلاټینګ کړی ده چې ملګرو ته سهولت میلاو شي. مثال په طور باندې هر سړی نقد پیمنټ غواړي نو بیا خو دا روزګار نه کېږي که دا د اعتماد زمانه ده. انشاءالله هر سړی به راځي د هغه سره موږ دغسې کوو. نو الحمدلله په دغه ترتیب باندې به کېږي. مفتي صاحب تاسو راته لږ واضح کړئ فرض که 5 مرلې 7 مرلې 10 مرلې پلاټ یو کس اخلي او هغه وایي زه نقد ما څه کمې دي که نه تقریبا 20% په دې کې چې څومره رقبه ده هغه به موږ 20% رقبه په دې کې دا به موږ په انسټالمنټ باندې ورکوو. چې څوک مخکې راغله هغې به مخکې د دې نه فایده واخلي. د هغې بیا طریقې کار دی څه ډاون پیمنټ دی. د مخامخ سړي به موږ د دې خیال ساتو چې د هغه د حیثیت مطابق د هغه نه موږ ډاون پیمنټ والو او ماهانه قسطونه د ملګرو د مشورې مطابق د هغه سره موږ کیرو ورکول انشاءالله. ما دلته د ځایي خلکو نه اول ستاسو نه مخکې ما تپوسونه وکړه د ځای په باره کې چې دلته سهولیات څه راغلي په دې روډ باندې. نو ګیس زما په خیال باندې شته دی، بجلي شته دی، بجلي هم شته، نکاسي هم شته، پوخ روډ هم شته. تمام تر سهولیات څه چې پلاټینګ له پکار دي الحمدلله دلته موجود دي. ملګرو چې دا کم انویسټمنټ دلته کړی دی په کوم نظر باندې ګورئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دا خو دوی ډېر بهترین انویسټمنټ کړی، بهترین پلاټینګ یې کړی، ځکه چې مردان سره زما په خیال چې کیلومیټر فاصلې هم نه جوړېږي او ټوټل سهولتونه هم شته. دغه 2 قدمه کې خواجه ټاون دی، دغه نوې اډه ده، په دې سایډ باندې سبزي منډي ده. نو بهترین ځای دا دی چې هر طرف ته تتلی شي، سکولونه مو ته نږدې دي، کالجونه مو ته نږدې، ګیس بجلي سهولتونه پکې ډېر دي. نو زما په خیال دې خلکو دپاره بهترینه موقع ده چې راشي او دې کې انویسټمنټ وکړي. مفتي صاحب تاسو فرض که د بار د سعودي عرب یا د دوبۍ یا د بار خلکو زموږ ملګري بعض ډېر ما ته په دغه باندې راځي په مسنجر باندې یا په وټساپ باندې رابطه کوي، هغې خپله سرمایه چې کومه ده دا محفوظول غواړي. نو د هغه خلکو دپاره د طریقه کار تاسو څه وضح کړی چې هغې دلته څنګه عمومي طور چونکې ډېرو زمانې نه زه دا روزګار کوم، اکثر زموږ روابط چې دا د بهر ملک د خلکو سره دي او اکثر و بیشتر هغې دلته زه چې کوم ځای کې پلاټینګ وکړم پروجیکټ وکړم نو هغې دلته انویسټمنټ کوي او د هغې نه هغې ډېر زیات مطمئن دي. نو د بهر ملک د خلکو لپاره ډېره زیاته بهترینه موقع ده او زبردست یو ښه قابل اعتماد ځای دی د هغې لپاره. جي د علاقې خلکو لپاره خو دا میسج دی چې فوراً دې راشي، فوراً دې ځای واخلي، ځکه دا موقع ډېره کمه میلاویږي. جي او د کیش پیمنټ والا لپاره فوراً 10% ډسکاونټ دی چې څوک راځي کیش پیمنټ باندې ځای اخلي فوراً به 10% هغې له موږ په تیار ریټ کې ډسکاونټ ورکوو، فوراً به ورته انتقال د موقع کوو انشاءالله. انتقال لري د موقع قبضه ستاسو د وړاندې ده. بالکل ګرانو کتونکو که تاسو وګورئ دا چې کوم روډ تاسو وینئ، زما کیمرامین که تاسو ته وښایي دا بالکل د میاګلزار هغه مین روډ دی. د دې ځای نه مردان ته چې ته وځې نو دا کم از کم ته په 15-16 منټه کې وتی شي، چونکې د مردان سره ډېر زیات نږدې دی او دا رغبت که تاسو ته وښایي بالکل
څلور ګوټه ځای دی بالکل زبردست لوکیشن باندې پروت دی. هغه روډ که تاسو ته وښي هغه د شریف آباد روډ دی، هم د دې سره نږدې دی، د دې سره لینک روډ دی. بل که تاسو زه بله خبره وکړم د ګیس او د بجلۍ په باره کې، نو بجلي سره بالکل نږدې ده او ګیسو سره نږدې دی. نو که فرض که څوک دلته د رهایش لپاره پلاټینګ کول غواړي یا د انویسټمنټ لپاره کول غواړي، نو بهترینه موقع ده. د دې د رابطې نمبر به تاسو ته پر اسکرین چلیږي، د دې سره رابطه کولی شئ او خپله سرمایه چې کومه دی هغه محفوظولی شئ. بل زما د فارنر چې کوم ملګري دي یا بهر چې کوم ملګري دي هغوی چې زموږ سره پیسې دي هغه محفوظو یا انویسټمنټ کوو او چې هغه موږ له څه وکړي څه ګټه وکړي، نو هغه هم ملګري تاسو سره چې کوم په واتساپ یا په اسکرین تاسو ته نمبر چلیږي هغه د دې سره رابطه کولی شي، خپله سرمایه محفوظولی شي. د دې سوسایټۍ او د دې ځای په هکله باندې موږ تاسو ته نور انفارمیشن هم درکوو ټیم په ټیم باندې، نو تاسو زموږ سره ان ټچ اوسئ. شکریه.